بسم الله الرحمن الرحیم. یو مرګري تپوس کړی دی چې د امام مهدي د راتلو نه مخکې به یو جماعت فعال د امام مهدي د راتلو دپاره منظم یو جماعت په شکل کې د تنظیم په شکل کې باقاعده کار کوي. مونږ خو د امام مهدي عقیده منو، د هغه لپاره محنت هم کوو، خلکو ته دعوت هم چلو، خو داسې څه محنت چې هغه منظم جماعت شکل کې وي د دې قایل نه یو، ځکه چې احادیثو کې دې طرف ته اشاره نشته. دا سوال دی. جواب د دې خبرې دا دی چې د امام مهدي د راتلو نه مخکې به په دنیا کې د امام مهدي دپاره څه فعال څه کسان هغه کار کوي که نه، نو دې جواب نه مخکې به طور تمهید به مقدمې په طور یو خبره ذهن کې ښودل ضروري، او هغه خبره دا ده چې څومره دنیا کې محنتونه کېږي، د دین محنتونه کېږي، د دنیا کارونه کېږي، هغه ټول باقاعده منظم انداز کې د هغې لپاره چې کار کېږي نو هغه چې کوم دی نو کامیاب وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سری دعوت چلو، خو چې کله عمر رضی الله عنه اسلام وروړو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم منځونه به سری کول په دار ارقم کې، او بیا یې په کعبه کې باقاعده منظم طور مونځ شروع کړو. دغه رنګې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم مدینې ته هجرت نو هغه منظم اندازو او منظم د خپل وس مطابق، چې څوک خپل وس مطابق هغه تلی شي او هلته په لاره خپل ځان حفاظت کولی شي او هلته خپل ځان رسولی شي نو هغه د هجرت وکړي. دویم چې کوم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت اقدس دی، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زندگی مبارکه ده، نو په هغې کې مونږ ګورو نو د نبی علیه السلام او د خلفای راشدینو ټول کارونه هغه منظم، او د امام مهدي لښکر او د اصحاب طالوت لښکر، د امام مهدي جماعت او د 313 د بدرینو صحابو جماعت فضیلت یو شانتي، نو معلومیږي دا چې دا دواړه به په ډېرو کارونو کې هم یو شانتي وي. غزوه بدر اچانک نه شوي، بلکې غزوه بدر نه مخکې بله کارونه داسې شوي چې هغه منظم وو، لکه ابو سفیان هغه د سود باندې پیسې راغشتې وي د ټولو عربو نه، او د هغه سودي قرضو دپاره د هغې دپاره هغه چې کوم دی نو بنیاد یې دا و چې زه به تجارت وکړم او دغه تجارت په ما ته ګټه وکړي، او په هغې به زه بیا مسلمانانو خلاف یو لښکر تیار کړم او په هغې به مسلمانانو باندې حمله کوم. لکه مفتی تقی عثماني صاحب په بخاري کتاب المغازي کې په د جنگ بدر په اسبابو کې دا خبره لیکلې ده. همدا خبره سید سلیمان ندوي صاحب او مولانا ادریس کاندلوي صاحب رحمت الله علیه په سیرت مصطفی او په سیرت النبی کې دا خبره لیکلې ده، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې لپاره ترتیب هم هغه منظم. د دې وجې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله رب العالمین د مخکې نه اشاره کړې وه، او وجه دا وه چې کله د انصارو یو سردار هغه سعد رضی الله عنه هغه لاړو او هلته ابو جهل هغه د عمرې کولو نه منې کو او حمله یې پرې کوله، او هغه خپلو ملګرو چې چا په پناه کې هغه تللی نو هغه هلته عمره وکړه او بیا واپس رالو، نو په لاره ورته ابو جهل ورته وی چې تا مسلمانان یادول چې تا هغې له پناه ورکړې ده نو موږ به تا نه پرېږدو، تاسو موږ دلته نه پرېږدو. دا ورته چې تاسو موږ دلته نه پرېږدئ نو ستاسو چې کوم قافلې راځي هغه به موږ څنګه شام ته ځي، هغه به موږ زموږ په لاره څنګه تېرېږي. نو دا یو جنګ شروع شو، او د دې تذکره الله رب العالمین په قرآن مجید کې کړې ده. د دې وجې دې طرف ته اشاره موجوده ده. د دې وجې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا د مسلمانانو لښکر هغه تیار کو، او د سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه په نگرانۍ کې، او بیا په خپله نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله واپس دا قافله راتله نو بیا یې د هغې لپاره صحابه کرام ځان سره کړل او لاړو، او هلته جنګ بیا اچانک وشو. مسلمانانو د مخکې نه څه تیارې د دې جنګ دپاره نه و کړې، خو مسلمانان منظم طور د هغې تر مخکې نه ذهن کې دا و چې دغه افعال دغه انداز سره کار روان دی او مسلمانان د جنګ په انتظار وو. او وجه دا وه چې حدیث مسند احمد روایت دی
ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه فرمایي چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې آیات نازل شو وزن للذین یقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدیر، نو ماته اندازه وشوه چې جهاد خورا روان. نو د دې وجې زه به هر ټایم د دې تکل کیو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په جهاد کې په غزوه کې شریک شم او ما به نبی کریم صلی الله علیه وسلم سفر حاضر کی आवाज نه پرېښود. دا رنګي سورې مزمل کې دا یقاتلون فی سبیل الله تذکره ده، خو الله رب العالمین قتال هغه بیا په مکه مدینه منوره کې فرض کو. دغه رنګي د الله رب العالمین صفات تکوینیه چې کوم دي نو په هغه کې یو صفت څومره خلق دی، هغه کې احیا د اماته د شفا د مرض دی او نور چې څومره صفات دي، نو د الله رب العالمین هغه د انسانانو په افعال باندې مکلف کړی دی. انسان د هغې مکلف دی، انسان د هغې لپاره د عمل ذمہوار دی. لکه رزق الله ورکړي هغې لپاره منډه تړله د انسان ذمہداري، د اسباب انسان اختیاري، اولاد الله ورکړي داسې الله صفت تکوین دی، خو انسان د هغې لپاره محنت کوي، د هغې لپاره واده کوي، بغیر د واده نه اولاد عام طور نه ملاویږي. دغه رنګ علم د الله ورکوي خو هغې لپاره محنت ضروري دی، بغیر محنت عام طور الله علم نه ورکوي. دغه رنګ قرآن حفاظت الله ذمہ داري غشته، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، خو د هغې د قرآن چې کوم یعنی حفاظت دی هغه ابوبکر رضی الله عنه عثمان رضی الله عنه هغه اسباب په طور هغه وکړو چې کله تکویني اسباب پوره شو او خلکو هغې ضرورت شروع کړو نو هغه پخپله د دې چې کوم دی نو قرآن مجید د حفاظت هغه دغه شروع کړو. د دې وجې د قرآن مجید د دې حفاظت او د دې ټولو دلایلو په رڼا کې دا معلومیږي چې د خلافت قیام په ابتدا کې څنګه هغه تکویني او خو اسباب مسلمانانو اختیار کړل، چې کله تکویني اسباب پوره شو مسلمانانو د هغې لپاره تشریعي اسباب اختیار کړل. نو دغه رنګې د امام مهدي لپاره محنت یو جماعت داسې پکار دی چې څنګه په آخري زمانه کې د خلافت وعده ده، نو دغه خلافت وعده هغه مسلمانان په خپله هغه چې کوم دی د هغې لپاره محنت وکړي او لاس وخپې وخوځوي او داسې اهل حل وخت هغه تیار کړي چې هغې د امام مهدي تلاش لپاره د دنیا ګیر چاپېره علاقو نه هغه راجمع شي او د خلافت لپاره محنت وکړي. لکه څنګه چې د ابوبکر رضی الله عنه خلافت اچانک نه شوي، نو دغه رنګې به دغه خلافت په هم د امام مهدي خلافت په هم اچانک نه کېږي، بلکې باقاعده د هغې لپاره به د محنت او د هغې د قیام لپاره د اسبابو ضرورت وي. دا خو عمومي دلایل دي. خصوصي دلایل هغه مختلف احادیث دي. حدیث دي سید احمد مدني صاحب رحمت الله علیه خپل کتاب الخلیفة المهدي فی الحدیث صحیحه کې راجمع کړی دی. هغه وایي چې ثم یؤلف الله رجالا او قزع كقزع السحاب، چې څنګه د باران د مخکې د وریځو ټوکلي وي دغه رنګې د امام مهدي لپاره به د دنیا ګیر چاپېره نه الله رب العالمین کسان هغه تیار کړي. او همدغه حدیث کې ابو طفیل رضی الله عنه هغه وی ما خپل ځان هغه چې کوم دی نو دغه ځای سره زه پاتې شو، ځکه چې ما ته علي رضی الله عنه ویلي چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم اووه نښې بیان کړي او د امام مهدي راتلو دپاره او په هغې کې هغه ټولې زما په خیال پوره وي او هغه چې کوم دی نو هلته په انتظار و. نو د دې وجې انتظار او دوران انتظار بیا د انتظار افعال کول او د انتظار افعال دا چې شریعت بنیادي احکامات منل په هغې عمل کول او دغه رنګې د الله رب العالمین د محنتونو سره وابسته جوړو، خپل ځان منظم ساتل او دغه رنګې د خلافت د قیام دپاره امام مهدي د خلافت د قیام دپاره محنت کول او دا یو منظم باقاعده منظم شکل کې دا کول. څنګه دنیا نور تکویني کارونه دي او هغه په منظم انداز سره کېږي. الله پاک انسانانو روحونه وباسي، د کافرانو روحونه وباسي، خو هغې په هغې تنظیم سره منظم انداز کې هغه کار کوي او په هغه فرشتو الله قسم خوري والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. الله په دې باقاعده په دغه فرشتو په دې منظم کېدو قسم خوري. د انسانانو اعمال الله پاک په فرشتو باندې لیکي منظم انداز، هغې لپاره فرشتې مقرر دي. نو د دې وجې امام مهدي خلافت به هم منظمي، لکه چې نویم نحمت کتاب الفتن کې دي چې بیا به د اسمان نه اواز وشي او خلک به یو بل سره رابطه کوي، یو بل سره به پیغام لیږي چې موږ ځان له څوک مقرر کړو او ځان له امیر څوک مقرر کړو او بیا به خلک په یو امیر باندې منتخب شي. لکه نویم نحمت کتاب الفتن کې حدیث نمبر 1000 کې دي چې 314 کسان هغه د امام مهدي بیعت کوي او دا به د دې نه مخکې به اووه علماء کرام هغه دنیا مختلفو اطرافونه
هغې به د امام مهدي د خلافت دپاره د خلکو نه د هر عالم سره به 314 کسانو بیعت کړي وي. نو دا 314 کسانو بیعت کول دا باقاعده د منظم کېدو او د باقاعده مرتب کېدو او باقاعده د دې خبرې لپاره دلالت دی چې داسې یو جماعت